دا ګوره دی بچی نه دي دا ګوره 1000 روپۍ راکړي بیا روډ ډالې جوړ کړي دا کتونکو څنګه چې موږ ووایو چې په دې باندې د سکول ماشومان ځي هغوی ته دومره تکلیف وي په ټوله لار باندې دومره وخت ونه لګي چې څومره وخت یې په دې ولګي طاهر امین صاحب راغلی و د دې پین چې کوم دی ضلعي جنرال سیکرټري دی 1000 روپۍ راکړي په دې به ډوډۍ خورئ خو دا تنکیب غوټۍ دا بچی چې کومه ده دا دې واکدارانو ته وایي دا ګوره ځان سره پیسې هم راغستې دا مال راکوي دا مال راکوي نو ما ورته بچي زه په کیمره راولم نو بچي نوم دې څه دی زمان تلبیه ښه بچي دا پیسې دې مله څه له راکړې انکل پلیز موږ له دا روډ جوړ کړه دا روډ جوړ کې اوس کتونکو په دې روډ نه جوړېږي خو دې بچی ته وګوره چې دې بچی سره د احساس دی چې ما ته څونه تکلیف دی او زما د روډ دی ستاسو نوم دی د سړک جوړ کې راهم څنګه یې انکل موږ د سړک جوړ کې بچی به زموږ دغه وسو او ستا پکې دی څه واچولې شوه ښه دا پکې ستی څه واچولې شوه کتونکو موږ په دې چا نه دي خو دې ماشومې ته وګوره او د دې والد صاحب ته هم سلام پیش کوو خو تکلیف دی ورته قاجي لګیا یو کړي روډ د پاره غمو وګوره هغه رور وایي د روډ د پاره غمو کې زه منسټر یم دا ګوره دی بچی نه دي دا ګوره 1000 روپۍ راکړي بیا روډ ډالې جوړ کړي دا رور وایي چې امینه صاحب ته ووایه زه به پرې هغه بورډ لګوم عمران خان د دې حلقې امینه دی وي هغه ته ووایه خو بهرحال خو دوی کې غیرت وي د ضلعي انتظامیه کې بلکې ډېر سیده جوړولی شي نو د دې ماشومې د 1000 روپۍ ته دې وګوري دا ما ځان سره سنبالې ښودلي وي دا به تاسو له بیا در کوم په دې به زه په تاسو روټۍ خورم دا به ما دا ډېرې قیمتي پیسې دي اوس په ډېر خلک وایي چې یاره دا چې ما چا نه غوښتنه نه ده کړې چې موږ په دې باندې دا څه وکړل او څه کېږي او چې ختمېږي دا کار انشاءالله بیا به وروړو چې داسې مشران راسره وي او مرسته هم راسره کوي خو د مرستې موږ اپیل نه وکړې دا خلکه غواړي چې داسې وشي خو د حکومت چې کومه ذمهواري ده ولې نه پوره کوي یا د ضلعي انتظامي چې کومه ذمهواري ده ولې نه پوره کوي نو دې روټۍ له پیسې راکړې دې روټۍ له پیسې راکړې بچي لوی شي ښه او دا به جوړېږي انشاءالله ښه د ستا د اواز به چې کوم دی ډېر مخکې ځي دا به جوړېږي ښه بچي کیمرې ته لږ وګوره که نه کیمرې ته لږ وګوره او بیا ورته ووایې دا جوړ کړې دا سړک موږ له جوړ کړې دا سړک موږ له جوړ کړې ډېره مننه خوشحاله کتونکو علب خان شیرپوه یم کیمرامین دا سره یاسر خان دی په هغه ټوټه باندې نن درېیمه ورځ ده چې 9 کیلومیټر سړک دی او ولس ته ډېر زیات مشکلات دي په دې روډ باندې ډېر خلک ځي راځي او ډېرو خلکو ورته ښه په بقو هم کتله چونکې دا د ریاست کار دی دا د MNA کار دی دا د MPA کار دی خو په دغه روډ باندې یو انجینیر خو هم ته نن په دغه روډ باندې چې کوم دا صورتحال موږ مخې ته راځو او دارې سرجیم راغی طاهر امین صاحب چې دلته کې چې کوم دی د پین ضلعي جنرال سیکرټري دی نو درېیمه ورځ دا موږ پې د ځانه خوله ویستله او خوله هم په دې ویستله په مزدور هم کار کولی شو خو دا ډېر خلک سره هم پېژنګلو شته دی نو موږ وی چې هغوی راځي او دا سړک ورته لږ ښایو نو چې چا به سلام کوو نو موږ ورته دا سړک دی نو دا په دې باندې کار نه کېږي چې موږ پې دا کاڼي ګټې و دې خوړ باندې واچول دا خوړ دی دا دې جوړ کړي شي مستقل مزاج سره دا جوړ شي دا روډ دلته کې مزدوري کوي دته دا پته لګي څه به وایي وروره په دې موقع باندې السلام علیکم ګرانو کتونکو علب خان شیرپوه صاحب ډېره مننه چې دی راغی او زموږ د غریبانو سره ودرېدو او د سړک کې ډېر زیات تکلیف و دی خلکو ته چې کله باران وشو نو موږ خو به کیړی چولې وي هغوی به جرابې چولې موږ اوس ته دې ځای کې د کیم مالکان ډېرې زیاتې وي اوبه پکې ودرېدلې خلکو ته زیات تکلیف دی شتمنو خلکو ته درخواست چې راشي په دې کې خپل خدمت وکړي او کوم خلک چې د دې واکداران دي هغوی هم پکار چې راشي د روډ ته لږ نظر واچوي په ډېر لوی ټرفک دی تاسو خپله وینئ چې دا 2 منټو هم نه اوزګارېږي الله هم خوشحاله که دی کې خپل وس وکړې راشي او د دې ځای څه حال خبر واخلې مننه جي حکومت او ضلعي انتظامیه او ډېر سیده دغه کار دی دغه جوړولی شي دغه کاڼي دغه چې کوم دی دا د دې مستقل حل نه دی څه به وایې طاهر امین صاحب بسم الله الرحمن الرحیم علف خان رورا اول خو ستا ډېر زیات مشکور یم او واقعي دا درېیمه ورځ ده زما خو دا روډ دی او دغه مخکې م سکول دی په دې لاره ځو راځو دا یو ټوټه روډ دی 9 کیلومیټر سړک دی او ولس ته ډېر زیات مشکلات دي په دې روډ باندې
او د ډېر وخت نه یو تکلیف چې په کله هم دې لارې ته راشو نو مخې ته حکومت راشي، ځکه چې دا د حکومت ریسپانسبیلیټي ده، دا د هغې ذمهداري ده چې هغې به دا ټیک کوي. او دومره بیزي روډ او بیا دلته کې ممبرز هم شته، ایم این ایز هم شته، ایم پی ایز هم شته، د حکومت وی آی پي ګاډي هم پې راځي، پروټوکولز هم پې دي، خو یقین وساتئ اړو فکر او غم نشته. تاسو ما چې بل ورځ لیدی بیا هغې حوالې سره ما یو پوسټ هم وکړو، او پوسټ ما دې لپاره وکړو چې دا خلک وګوري چې یو انډیویجول راپاسي، یو کس په خپل سر راپاسي او هغه کم از کم دومره کوشش کوي چې یاره دې خلکو ته چې دا کم تکلیف دی زه یو کوشش داسې وکړم چې دې خلکو ته را تکلیف لږ کم کم او یو میسیج ورکړم د حکومت ته چې یاره ستاسو دا ذمهداري ده، تاسو یې نه پوره کوئ. نو ورور تاسو په دې کوشش باندې یقینا د زړه نه زموږ هغه مینه تاسو سره نور هم ډېره شوې ده، او دا پیغام دی چې حکومت صرف د دې د مزو چرچو دپاره د خلکو دپاره د خلکو دا ووټ نه دی ورکړی، دا د دې مسایلو د حل کولو دپاره دا خلک سلیکټ شوي دي او هلته کې تللی دي. نو دا چې کله خلکو دا الکټ کړي دي د خلکو دا حق دی چې دا حق دی له ورکړي، او دا پریشانۍ دا مسایل دا وړې وړې مسایلې دي دا هېڅ هم نه، حکومت ته یو فرلانګ روډ دی، حکومت ته دا څه خبره ده چې دا ټیک کړي، خو انټرسټ نشته د عوامي د مسایلو د حل کولو. خواست کوو جي لاس یو ځای کوو چې دا مسایل دې حل کړی شي، او داسې وروڼه چې هغه دا مسایل د عوامو مخې ته د حکومت مخې ته د انتظامیې مخې ته راوړي، داسې خلک دې انکریج کړی شي او د دې ملاتړ دې جوړ شي. ډېره زیاته مننه. کتونکو په دې روډ باندې دومره د ماشومانو د سکولونو ګاډي ځي چې هغوی ته کم مشکلات دي، د هغوی په ټوله لار دومره وخت ونه لګي څومره چې دلته کې ټرافیک دغه شي. په دې باندې موږ پروګرام وکړو چې کله هم پې پروګرام کوو نو هغه ټیم کې سیلاب و، دون اوبه وې، بیا هم دې دوکاندارانو سره واده وکړه، نن هم هغه انجینیر صاحب چې کوم دی یاره چړیانې دي پکې، نو ټیکټر باندې چې کوم دی نو د هغه په ذریعه باندې د هغه په تعاون سره دغه ټول کار چې کوم دی دغه اوارې دغه خوم وشو. نو یقینا ډېر خلک پې لاړل، خو چا دې ته موږ نه احساس ختم شوی دی چې یاره موږ څه کولی شو، په دې به موږ له الله اجر راکوي. خو طاهر امین صاحب په دې کې موږ دا 3 ورځې کار وکړو، څوک وایي د ویډیو مقدر ته میلاو شوه، څوک وایي اوس دې کار ته لاس واچو، څوک وایي یاره اوس ورته په دې فنډینګ کېږي. هلکه خو موږ تاسو نه غوښتي وي پیسې، تاسو ته م ویلي وي چې هلکه راکې یا یو ټیکټر له پیسې راکې، صرف درته دا ښایو چې دا بدرنګ شکل درته ښایو چې اصلي ځمکني حقایق دا دي چې نه کار شته. بل مې پوسټ شیر کړ، ما یاره په 400 کې ما د ترقیاتي کارونو باره کې تاسو خپل کمنټس وکړئ چې زه په هغې لایو راځم چې خبرې پرې وکړم. خلکو وی ډېر ګران سوال لیکلی وي داسې کار خو شته دی نه. زما په دې فیسبوک چې کوم خلک راځي نو دا بهرني ملکونه بهرني خلک دي، دا د دې ضلعې نه دي، د ضلعې د 400 پی ټي آی والا هم ډېر شعوري خلک دي، هغوی ته هم پته ده چې دې خلکو ته ډېر زیات مختورونه وو، ټک کار ونه شو. نو دا سړک خو دا خو یو ژوندی مثال دی، او دا نیمه ټوټه ده، دا یو سړی د خپلې تنخوا نه دا کم چې پاس شوي دي دوی د خپلې مالیې نه د ځمکو د مالیې نه هم دا سړک جوړولی شي، خو چرې د قوم فکر وي ورسره، او د خزانې چې وي دا کم شینګل چې موږ په دې باندې 100 ډمپرې واچولې په دې هم چې دوی بیل پاس کېده نو 7 لکه به کېده، او ټول ټال به 50,000 نه لګېده، 7 لکه به پې کېده، دا وارې پرې راغی. بهرحال دا کار موږ نه الله پاک واغستو، د خپل رب نه ډېر خوشحال یو چې خدای پاک هم داسې خبرو ته ور وړاندې کوي چې په هغې باندې ټریفک او بیا چې د خلکو کومه پذیرایي راله، څنګه چې طاهر امین صاحب خبره وکړه ډېرې سترې سترې خستې لاړې، او کومه دادرسي چې زموږ وکړه، کومه حوصله افزایي چې زموږ وکړه، دغه زموږ دپاره ډېره ده، او انشاءالله دا سړک به جوړېږي، او زه به داسې هفته کې هسې چکر وام، او دې له به چې کوم دی یو جنریټر شګر وړم، او همدې ځای کې به اچو، به یو ځای کې به اچو، مشغوله به وو چې دې واکدارانو ته چې کوم دی دا خپل آیینه کې ورته دا شکل ښایو چې دا ستاسو هغه بدرنګ شکل دی، دا ستاسو هغه ترقي ده، دا ستاسو هغه سړک دی. زه اوس هم غوښتنه کوم چې دا کاڼي دی خل نه دی، دا شګې دی خل نه دي، دا پورې چې کوم دی د دې منظوري دی شي، او دا پشپش پکې جوړ کړی شي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.